محترم ورونو خویندو میندو په دې مناسبت ما دوه آیتونه ستاسو وړاندې تلاوت کړل. مرګ یو داسې شی دی چې دا حتمی واجبي او قطعي یقیني دی. الموت قدح كل نفس شاربوها والقبر باب كل ناس داخلوها. عربي او شاعر وایي چې دا مرګ یو داسې پیاله ده چې هر یو بنده د دې سکون کې دسکی به، او دا قبر یو داسې دروازه ده چې هر یو بنده په دې ننوتون کې د زیبه ورته. او تاسو ګورئ دنیا کې چې انسان کله پیدا شي نو ژوند سماجي او معاشرتي یعنی یو بل سره تیریږي، خو کله چې دا مرګ راشي نو دا بنده ټوټلی تنها شي. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د مرګ وخت کې د هر انسان درې دوستان یا درې تعلقدار وي. یو د مال وي چې ټول عمر ځان ورستړی کړی دی، ورځ شپه او منډې والی دا یو دوست دی. دویم د اهل و عیال خاندان او بچي دی، دا دویم دوست دی. او دریم د اعمال ښه دي او که بد دي، دا دریم دوست دی. اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا لومبنی دوست چې مال دی او دا انسان د دې متعلق ډیر فکرمند دی، د ورځې او د شپې هم دغه سوچ کوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا ټول نه زیات بې وفا دوست دی. یعنی دلته د بنده ساه وخته یې ساه یې وخته په 4 بجې او 1 منټ باندې، نو 4 بجې او 1 منټ او 1 سیکنډ باندې هغې شي خپل دوستي ختمه کړه، ځکه د ورسره هېڅ تعلق پاتې نه شه. هغه لاړ د ژوندو وراثت شه، د ده ملکیت په هی ختم شه، هغه فوري خپل تعلق ختم کړي. او دویم د ده اهل و عیال دي، د ده خاندان دی، فیملی ده، د ده بچي دي، ښځه ده، خاوند دی. نبی علیه السلام فرمایي دا دوست دی خو صرف د دفن تر حده پورې دوست دی، او چې څنګه د دفن نه فارغ شي بس تعلق ختم شي، مړه مقبره کې پاتې شي او دا خلک واپس راشي. علامه قلیوبي او واقع نقل کړی دی، یو بوډی ایک یو زوی هغه وفات شو، نو چونکې همدغه واحد رشته ورده او دا ډیره غمزده وه، نو دې د هغه قبر خواته یو ټنټ او خیمه ولګوله، هلته پرته وه. د ورځې هم او د شپې هم سره د شپې تیرې شو، نو بس اخر زړه یې تنګ شو. نو چې هغه خیمه یې غونډوله نو یو بزرګ تېرېده، وی هغې ورته ویل چې بوډۍ څه دې کول؟ وی دا مې زوی و، دا مې زوی مړ شوی دی، الله دې وبخي. وی نن مړ شوی دی؟ وی نن 15 ورځې وشوې. نو وی ته قبر ته فاتحې دپاره راغلی وی؟ نه، ما د دفن نه بعد دلته دا خیمه لګولې وه. نو هغه بزرګ ورته ووی وی میلاو شه درته واپس؟ نو هغې وی نه میلاو خو نه شه، زه واپس ځم. هل وجدو ما فقدو؟ هلته یو جمله عربو لیکلی چې هل وجدو ما فقدو، چې څه شی ته روک شوی او په لاس یې راغی. سوال کوي چې څه شی ته روک شوی او په لاس یې راغی، نو په خپله جواب ورکوي بل یئسو فانقلبو، نه بلکې ناامیده شو، خیمه یې غونډه کړه، واپس لاړل. نو اوس محترم ورونو او میندو خویندو، ستاسو خدمت کې مې عرض کو چې دغه اهل و عیال د دفن تر حده پورې دوستي وکړي او بس خبره ختمه شي. او دریم د ده اعمال دي، نو که ښه وي او که بد وي دا ډېر وفادار دوست دی، دا ملګرتیا نه پرېږدي چې دا بنده مړ شي هم ورسره دی، چې دی په تخته واچوي غسل ورکوي هم ورسره دی، چې دی په کفن کې انغاړي بیا ورسره دی، چې په لحد کې کیدي بیا ورسره دی، چې تبی پې پورې کوي بیا ورسره دی، چې خاورې پې اچوي نو بیا هم ورسره دی. دا بنده هم په دې قبر کې دفن شو، دا عمل ورسره هم په دې قبر کې دفن شو. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې د دفن نه بعد چې کله سوال و جواب وشي، نیک به یا بد به، جواب به صحیح ورکي یا به غلط ورکي، هر څه چې وي، خو دا عمل چې نیک بندی